دغه رنګه د رمضان المبارک په میاشت کې اخیری عشره کې اخیری 10 ورځو کې زمونږه اسلامی خويندې زنانا هم اعتکاف کولی شي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مبارک فرمائی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک با د رمضان المبارک په اخیری 10 ورځو کې اعتکاف کولو چې کله حضور علیہ السلام د دنیا نه فرده شو، وفات شو، وصال وشو، نو ازواج مطهرات با بیا اعتکاف کولو. کمه با حیا اسلامی خويندې خزي چې دي نو دی با پخپل کورونو کې دن مرده کې دی با اعتکاف کوي. چې کمه بے حیا خزي دي اغي خو فضل پلار کوسو بازارونو کې د رمضان المبارک په دې میاش کې د روزي په حالت کې فضل په بازارونو کې په کوسو کې ګرځي، او کمه چې اسلامی با حیا زمونږ خويندې او زنانه دي نو اغیتا د اعتکاف د 10 ورځې دا مشکل نه دي، ځکه هغه عام روټین کې کورونو کې وي. کمې زنانا چې اعتکاف کوي نو هغه په خپل کور کې د عبادت لپاره چې کوم ځای مخصوص کړي هغه کې منځ کوي، نو دغه ځای بدی اعتکاف کوي. کله مخکې نه یو ځای خاص شوی نه وي نو د اعتکاف په دوران کې به یو ځای خاص کی او پاغي کې به دی د خپل اعتکاف کوي. خود زنانو د پاره د اعتکاف د پاره دا خبره ضروری ده چې د خپل خاوند نه با اجازت اخلي چې زه اعتکاف تکینم او ککیننم. چې خاوند اجازت ورکی نو بغیر نه پس با اعتکاف تکینی. دغه رنګه د زنانو د اعتکاف بارک راضی چې زنانه با د کور کار بیا نه کوي او نورو زنانو ته نورو خزو ته هدایت وړاندې کول شي چې دا کار داسې وکړي دا کار داسې وکړي. زنانه چې اعتکاف کوي نو د الله جل جلاله ذکر اسکار بکئی، درود پاک بوي، تلاوت بکئی، دینی کتابونه مطالعه کول شي او نور عباداتم کول شي. خو زنانه با پکور کې اعتکاف کوي، مسجد کې به اعتکاف نه کوي، پکور کې با دننه په پرده کې اعتکاف کوي. ځکه د اعتکاف د فضیلت باره کې حسن بصری رحمت الله علیه فرمای چې څوک اعتکاف کوي نو د یوې ورځې د اعتکاف دومره فضیلت دی چې د قبول شوی اجر او ثواب په یو ورځ باندې تا رب ذوالجلال درکې. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو له د رمضان المبارک په میاشت کې د اعتکاف کولو توفیق را نصیب کړي او رب ذوالجلال دې زمونږ د عبادت ختمونه تلاوتونه ذکرونه خپل عظیم بارگاه کې پړیر سره قبول او منظور کړي.